په سیاحت کارت باندې د یوې زنانه اپریشن شوی دی چې په هغې باندې 2.5 لک روپۍ راغلی دي او هغه د سیاحت کارت نه کټ شوي دي او د هغې زنانه 1 روپۍ نه ده لګېدلې لکه 2.5 لک روپۍ چې دي هغه د سیاحت کارت نه کټ شوي خو تاسو به اورېدلي چې په سیاحت کارت کې 10 لک روپۍ نو ځینې کسان به چې دا 2.5 لک روپۍ چې دي دا دې څنګه کټ شوې ځکه د 10 لک روپو پورې علاج په هغې باندې کېږي نو دا 15 لک روپۍ چې دی دا څنګه کټ شوې چې د هغې هغه علاج چې دی په دغې باندې وشو نو حکومت چې د هغه اوس اعلان کړی دی 4 غټ غټ اپریشن چې دي هغه یې په دې کې شامل کړي دي چې هغه اپریشن چې دی هغه تاسو په سیاحت کارت باندې کولی شئ نو اوس د یوې زنانه اپریشن چې دی هغه شوی دی هغې ته د اینې مسله وه د اینې مسله وه نو بل کس وله اینه به ورکوله خو د هغې سره به دومره روپۍ نه وي چې ځان ته یې دغه چینج کړی وی نو دا چې دی د حکومت د طرفه چې دی 2.5 لک روپۍ د هغې په اپریشن باندې لګېدلي او د هغې هغه اپریشن چې دی دا شوی دی او زیاتر کسانو ته دغه مشکل راغلی خو د پیسو د وجې نه هغو دغه اپریشن چې دی دا نشي کولی نو که کومو کسانو ته دغه مشکل نو اوس په سیاحت کارت کې چې دی هم دغه سهولت موجود دی چې تاسو خپل اپریشن چې دی دا پې تاسو کولی شئ بل لا چې هغو ولیدي د 1 کروڑ روپو پورې په دې باندې خرچه راځي نو دا به حکومت برداشت کوي د 1 کروڑ روپو پورې خرچه راځي نو هغه به حکومت برداشت کوي که هغې نه به پورته نو بیا چې دی خرچه به په تاسو باندې راځي خو د 1 کروڑ روپو پورې چې دی هغه به حکومت برداشت کوي بل لا چې دې زنانې لیوله د 1 کال پورې چې دی دوايانې هم ورکړي دي د 1 کال پورې چې څومره دوايانې لګېدلې نو هغه دوايانې چې دی هغه ورسره هم ورکړی شوي دي او 2.5 لک روپۍ چې دي هغه د دې په اپریشن باندې خرچه راغلې ده نو تاسو راته ووایئ تاسو د حکومت دې اقدام ته په کم نظر باندې ګورئ ځکه زیاتر کسان چې دی هغه د پی ټي آی نه خلاف دي او د پی ټي آی دا یو کار چې دی دا د ټول نه غټ کار دی چې سیاحت کارت چې دی دا شروع کړی دی ځکه چې غریب په دې باندې ځان له علاج کولی شي اوس 2.5 لک روپۍ چې دی د غریب سړي سره د کم طرفه راشي هغه 10 لک روپۍ ورسره هم نشته لاک روپۍ هم د غریب سړي سره نه نو د 2.5 لک روپو اپریشن چې دی دا مکمل پرې شوی دی نو تاسو هم خپل رایه چې دی هغه په کمنټس کې شریکه کړئ زموږ سره